نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دبنو پدې غیرتی او غریالي خاور کې د پښتون قام پدې جرګه کې راټول سو ډیرو قدرمنو عزتمنو مشرانو علماو دانشورانو زموږ خوندو ځوانانو او د مختلف ګوندو کارکنانو دا جرګه په زراو کلو یو تاریخ لري. زموږ د پښتانه ټولې ستونزې او ټولې مسلې چې دا جمهوریت راتلی اسمبلی راتله زموږ کانسټیټیوشن هم دغه و زموږ اسمبلی هم دغه وه جرګه وه جرګې به پریکړې کولې او د دغې جرګو له لارې به لکه دلته چې مشرانو مجلس وکړي چې بیا به د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د جرګو له لارو پر هندوستان او پر ایران او پر دې به حکمرانی کوله. لیکن نن هغه کام هغه د میرویس نیکه کام هغه د احمدشاه بابا کام نن د ناسیالۍ و هغه مقام ته رسېدلی دي چې د دوو وختو ډوډۍ وچه ډوډۍ پیدا کول د هغې دپاره دوی خپل وطن پرېږدي او په عربو او د سیند په تودو ګرمۍ او د پولیس تر ډنډې لاندې دوی ژوند کوي او تر شا یې خپل سپین ږیری پلار او سپین سرې مور او خپل بچي پرېښي دي. عزیزانو دا مجلس به داسې نه اخلو چې زموږ د روټین یا جلسې وي یا نور پروګرامونه وي دا به په ډېر سنجیدګي سره اخلو. پکار دی چې د دې داسې بنیاد کښېږدو لکه مشر چې وویل محمود خان چې دا وقتن فوقتن پکار دی چې لکه په افغانستان کې لویه جرګه او بیا پکار دی د صوبو پر سطح باندې وي بیا د ډیویژن پر سطح جرګه وي یا د ډسټرکټ پر سطح وي. ځینې هغه ستونزې دي چې له ریاست سره وي یا له نور قومو سره وي. ځینې هغه ستونزې دي چې د پښتنو د خپل ټبرو ترمنځ وي. اوس په داسې حالت کې چې د ټبرو ترمنځ کمې ستونزې دي دا ستونزې په کلو کلو د پاکستان په دې ریاست کې او په دې عدالتي نظام کې په ډېر مشکل په ډېر لوی دولت په ډېر لوی وخت دوی ځان ته انصاف نشي پیدا کولی. انصاف که پیدا کوي په ډېر لوی سفارش او په ډېر لوی دولت به پیدا کوي. یعنی د دې مقصد دا دی دا ملک د زورورو دپاره جوړ شوی دی دا د سرمایهدارانو دپاره جوړ شوی دی. په دې کې د کمزوري او د غریب دپاره هیڅ گنجایش نشته. الله پاک په قرآن عظیم کې دا فرمان دی چې نه بدلوم د هغه قوم حالت چې کم قوم د خپل حالت د بدلولو په خپله کوشش نه کوي. ستا دا نن چې موږ راغلي یو مشران وغږېدې یا به نور غږېږي او نن سبا د سوشل میډیا دور دی او د پښتانه په بدبختۍ موږ ته ټول خبر یو. نن زموږ په بدبختۍ چې هغه افغانان په امریکا کې ناست دي
په یورپ کې ناست دي هم پر خبر دي. نن که په غرو کې سپین ږیري ناست دي په دا موبایل نه پوهېږي، خو ضرور ماښام و خپل بچي ته وایي چې زوی نن دا فلانۍ ځای جرګه سوې ده یا جلسه سوې ده د پښتنو، دا راته ولګوه چې زه واوره. نو یو ډېر لوی پوهنه، یو اویرنس انشاءالله د دې له لارې که موږ دا استعمال کو په صحیح معنی، دا پښتون قام یعنی زه خپله اول ځل بنو ته راغلی. زموږ خو دا خیال دی چې پښتون بس دغه دی چې هلته په کوټه کې پروت دی یا په ژوب کې پروت دی یا په پېښور کې پروت دی. نو پرون چې زه پر دا لاره راتلمه، دا علاقه چې څونه آباده، دا علاقه چې څونه له انسانانو ډکه نه پرې کېدونکې آبادي، لیکن هر کور کې سیال وکې په هغه کور کې به مسافر ضرور وي. زه برایه چې د کوم چا په کور کې میلمه وم ما ته ډېر عزت و احترام راکوي، لیکن د هغه کور هم خلک په عربو کې دي، مزدوري کوي او دلته ځان ته یې ژوند جوړوي. نیم قوم زموږ په پردیسۍ کې ژوند تېروي. نو فرشتې نه راځي ستا د حالت د بدلولو لپاره، خپل حالت به په خپله بدلوي او د دې ناستو او د دې جرګو له لارې به بدلوي. سر به سره خلاصو. او سیاست دی، جمهوریت دی، مختلف ګوندونه دي، د هر چا خپل منشور دی. ما خپله مشر ته څو ځله محمود خان ته دا له 3-4 کاله چې ته ناست که ولاړه کړي مولانا صاحب سره، فضل الرحمن صاحب سره، شیرپاو خان سره، اسفندیار خان سره، پر دې سیاست به موږ کم خوند واخلو چې شپه او ورځ زما او ستا وطن په بمانو، په جهازو، په ټینکو، په خودکش دماکو چې ما او تا د ډېرې پردیسۍ او د مجبورۍ او د کراچۍ ګرمۍ او د پولیس د ډنډې یو څه پیسې راړلې او خپل ځان ته مې یو د حیا یو کور جوړ کړه، یو جونګړه جوړه کړه، ته راولاړ شوې د ضرب حذف په نامه. زه خو لکه پوهېږم چې یو سړی دا فیصله کوي چې پلانی ځای داسې خطرناک خل ناست دي او د دې خلاف به اپریشن کوو. اوس ته دا اپریشن کوي، یو خو به اول وار ته دغه دا مجلس ډېر سیکرټ کوي او بیا به اچانک حمله کوي او هغه تا ته مطلوب خلک چې دي هغه به ته ګیرې او نیبسې. نه، د ضرب عذب په نامه دلته میټینګ وسو او 6 میاشتې بعد یې واڼه دې ته وزیرستان ته فوج موو کوي. یعنی د ده کم یاران چې وو، د چې کم مطلوب خلکو د کام ته، دا هغه خطرناک خلک، هغه ته د 6 میاشتو ټایم ورکوي او هغه خلک چې په خړپوس کې تلای هم دا تر یمن هم ورسېدل، دا تر سعودي هم ورسېدل، دا تر شام هم ورسېدل، دا تر هر ځای ورسېدل. خپل یاران یې وایستل او زموږ پر وطن چې کوم زموږ وطني خلک او هغه له دې بدماشانو په عذاب و پر دې فوج کشي وکړه. مارکیټونه نړول، پمپونه سوځل، بازارونه اوارول، کلاو کورو ته ډاینامایټ ږدل. هلکه اپریشن و دې ته وایي. که ته اپریشن کوې ټیک دې ته لاړ شه چې چیرې د شک دی ورسه دروازه ور وټکوه
کلب پر مات کا ورننوزه تلاشی یې که هلته نشاور مواد دي که هلته اسلحه ده که هلته دهشتګر ناست دی بلکل تا ته دا حق نشتی ونیسي او که ته د یوه لو ته ډاینامایټ دی په توپو یې ولې د دې څه مقصد راوځي د دې مقصد دا راوځي چې تاسې د حیا او په محنت او په دا پردیسۍ کې چې کوم یو کور جوړ کړی دی یو بازار یو مارکیټ دکان جوړ کړی دی دا ختم دا در اوار بیرته به له سره شروع کړي او د پښتانه دپاره دوه کاره ټاکلي دي دوه کاره د پښتانه دپاره ټاکلي دي چې پښتون به دا کار کوي یا به په لاس کې بیلچه اخلي مزدوري به کوي د ده دپاره یا به په اوږه کلاشینکوف د ده دپاره به د ده خدمت کوي پښتانه دپاره دا دوه کاره ټاکلي لکه مشر سي وویل چې د دنیا جهان نعمتونه زما او ستا وطن په ډک دی چې هر ځای یو ډبره او یو غرب کیندې د قدرت دولتونه چې راوځي لیکن دا غرونه دا شلې چې په کلو سوو کلو په زرو کلو دلته موږ یو قبیلې بل قبیلې د یو بل سرونه سره کوټلي دي جیلونه مو سره تر کړي دي کیسونه سره چلو یو شلاو بل ته نه پرېږدو لیکن بله ورځ یو سړی را روان وي نه په ژبه راګډ دی نه په دود دستور راګډ دی نه په ضلع او په کلي راګډ دی یو دوه ګوتې کاغذ یې راخستی دی چې ما دا ستا غرګ را لټ کړي او ستا دپاره ټرک را روان دي کلنګو بیلچې را روانې دي اوس به ته زما دپاره کرومایډ راباسې اوس به ته زما دپاره کویله راباسې په کوټه کې له مچ راواخې یو علاقه ده مچ دی ډیګاري ده سورنج دی ارنایي ده تردکۍ پورې دا هغه علاقې دي چې له دې څخه کویله راوځي لیکن د دې کویلې چې د چا وطنونه دي پر هغه پر شلو تر اوسه پورې موږ جګړې سره کوو او مقدمې سره چلو لیکن د هغه وخته له نن څخه زه دا درته وایم چې 50 کاله یا 80 کاله مخکې پنجابیان نمونې هم ګرد راته معلوم دي او د کوټې په کینټ کې د دوی کوم عالیشان محلونه دي چې ستا د کویلو په دولت یې جوړ کړي دي په هغه کې سیاست هم پرا کوي حکمراني هم پرا کوي وطن مو هم لوټي او د کور چوکیدار هم زه په سپینه ورځ دا وطن لوټي او ما ورته په سپینو سترګو ورته ګورو نو عزیزانو دا ولس به خپله فیصله کوي چې آیا دا ژوند بدلول غواړي یا بس دغه بدبختي او زموږ د آخرت ګټه په دې کې ده چې بس دغه رنګه ژوند ترو زه خو دا غلامي لولم دا غلامي کفر لولم ډېرې ناپوهي وکړې موږ بس نور د غلطۍ گنجایش نسته نسته نه یې سو برداشتولی کومه لویه بېروزګاري سې را روانه ده زه د خپل وطن یا خپل وطن ټول پښتانه وطن د ځان ولم که پښتانه په وطن کې هر ځای تکلیف پېښ شي ما ته تکلیف رسېږي لیکن په دې چې هغه د خپل علاقې معلومات چې زه لرم زموږ علاقه کې 80% تقریبا آمدن چې دی هغه له زراعت دی لیکن موږ هلته لاندې د مځکې اوبه لرو چې هغه د پمپو په ذریعه باندې راکشوو او زمینداري پکوو چې کومه زمینداري موږ له 50 فوټه څخه اوبه راکښلې نن هلته موږ له 800 له 1000 فوټه اوبه راکاږو او دا اوبه روانې دي
یو خواته ستا د فیملی سایز تعداد زیاتېږي، بله خواته هغه دوی وی سورس آف انکم آمدن ستاسې څونې باغ و پر 15 ایکړه پر 10 ایکړه هغه اوس پر نیمه یې ودرېدل. دلته د فیملی زیاتېږي، ضروریات زیاتېږي، هلته د آمدن کمېږي. او بله خواته د پاکستان هغه ټیکسونه چې په هره میاشت کې 10 روپۍ پټرول ګرانېږي، دا پیسې له IMF څخه دا حکمرانان راوړې، دا پیسې چیرې ولګول؟ 40% زموږ صوبه د رقبې له حسابه د پاکستان په دا 40% ایریا کې یو فوټ د موټر وې نشته، یو فوټ. لیکن پیسې راغلي دي په ډېر درنو سودو باندې، لیکن دا سود ادا کول کې زه شامل یم او زما راتلونکي نسلونه به شامل. پیسې به دی وړي، ادا کوم به زه، پښتونخوا به ادا کوي. دا هلته چې ناست دي دا ستاسو بچیان، دا ستاسې راتلونکي نمسیان، دا ستاسې کړوسیان به د دې قرضدار وي د امریکونو د IMF. د دې څخه ځان خلاصول پکار. دا د کور تر برګلوی پرېږدئ. هر سړی له ځان سره دا سوچ وکړي چې دا کم تربور سره زه اخته یم په ما عملي شي باندې، راسه دا نفس و شیطان تر سر لاندې که توکل د خدای وکړه، که په در ملامت یم یو 15 قدمه ورواخه او په غېږ کې ونیسه چې زما او ستا مدعي بل دی. ما او ستا مدعي ته نه یم، نه زه ستا مدعي یم نه ته زما مدعي یې. ما او تاسې په کم شي سره اخته یو، هغه لوږه ده، هغه بېروزګاري ده، هغه بې علمي ده، او دا له چا راپېښه ده. راسه هغه ته سره یوسو، د هغه لاس ونیسو، د هغه لاس وپېچو. نو دا جرګه د دې دپاره ولې چې په دې کې د هر فکر مشران راغلي دي او دا تسلسل پکار دی چې جاري وساتل شي. کاغذ موږ تر کومو ترمنځ کم شخړې وي هغه هم ورته اوارو، او چې کمې لوی مسلې دي چې له بله ځایه راپېښې دي هغه پکار دی چې هغه ته وچ کلک لیکه کش کړو چې بس ډېر د ولوټلم. په انګریزي کې وایي چې انف از انف، بس نور مزید گنجایش نشته، نه شو برداشتولی. ولې چې هر کله له لوږې څخه، له بېروزګارۍ څخه ظلم، جبر، کرایمز دا زیږي. زه چې کله له کوټې راسم کلي ته یا یوې ځلې ته لاړ سم لورلای ته یا ژوب ته یا بل ځای ته، نو هلته پوښتنه کوم د پارټۍ له ملګرو څخه، نو نورو مشرانو څخه، ورځ په ورځ موږ په علاقه کې کرایم زیاتېږي، بدامني زیاتېږي. د دې وجوهات چیش دي؟ وجوهات بې علمي، بې اتفاقي، لوږه، بېروزګاري، دا سبب دی. یعنی داسې علاقې زیارت مشران ناست دي، سرداران یې ناست دي چې د زیارت کې که زه دا درته وایم چې 15 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې یو FIR نه و. اوس په زیارت کې دغه حال دی چې درو ورونو زه له وویستم. ورور ته برداشت نه لري، ورور پر ورور اعتراض دی چې ته سیب وړې ما ته حساب سم نه راکوې. ای چې په عربونو روپۍ راوړي د انګریزو او ما او تا په دې پور سره شریک یو. یو پښتون بدبخته ده جرأت نه کوي، دا همت نه کوي چې و دې ته ودرېږي چې دا پیسې راوړې دا ته چیرې استعمالوې. نو عزیزانو، چونکې د جمعې ورځ ده او وقفه د ډوډۍ ده، څوک به اودسونه کوي، لمونځونه به کوي، بیا به ډوډۍ وي، مجلسونه به جاري وي انشاءالله، بیا به هم سرپرغږو
ولې چې د وطن پیښې دغون زیاتې دي چې په کلو کلو پر غږ یې نسي ختم کېدای. نو پر دې باندې به نور مشران راځي، غږا به کوي. اوس به وقفه وي 3 بجې به بیا جرګه بیرته شروع کېږي. بیا به نور پوهان مشران راځي، خپل مجلسونو به دا قوم مخته ږدي. نو فلحال اجازت غواړو. ډېره مننه. کور ودان. ډېرو درنو جرګوالو